ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم او دا د باجوړ ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال دی بلکې دا ویل کېږي چې دا کیټګري ای دی. اوس دې هسپتال کې پرون چې کله دماکه وشوه او مریضان راوړل شو نو بجلي په واټ کې نه وه او د هغې سره چې کوم خلک وو هغوی به ورته ببوځئ او یا داسې لمنې والې. دا د باجوړ ضلعي هسپتال دی او د دې دا صورتحال دی چې یو کس چې په دماکه کې الله تعالی بچ کي او واټ ته راشي او هغه ته د ګرمۍ نه د حبس نه بېهوشه کېږي او خلک ورته ببوځي وایي. د دې نه علاوه دا ستونزه پرون د غرمې نه را روانه وه د میډیکل عملې سره دا توتو میمې کېدی لکه دا پکې ولګوئ لکه جنریټر ولګوئ هغې به ویل خراب دی یاره زمونږ کار نه دی. دا توتو میمې را روانه و د هغې هغه ټول زور د شپې راووتو ځکه چې میډیکل عمله هم پرون ډېره زیاته سفر شوې وه نو هغې انساني فطرت دی خامخا په مزغو یو بوج وي او دارنګې عوام نو بیا بیګا د شپې په دې هسپتال کې په ایمرجنسي کې په اوټي کې جګړه شوې ده چې یو تن راوړلی شوی دی دغه هډوکی مات دی زخمي دی او هغه ته په اوټي کې چې کوم دی نو هغه میډیکل عمله ټریټمنټ ورکوي هډوکی ورله راجوړوي تړي پټۍ مټۍ ورله کوي. په دې کې نور کسان راغلي چې موږ دننه ورځو نو هغې منع کوي چې تاسو مه راځئ دننه هغه له موږ هغه روان دی تاسو بار لږ انتظار وکئ. نو په دې باندې توتو میمې شروع شوی دی او هغه خلک د هسپتال د عملې دا دغه دی چې هغه خلک چې کوم دي نو هغې رالګېدلي دي او په عملې تشدد کړی دی او وهلي دي او بیا بیګا د شپې دوی احتجاجن سرویسز بند کړي و بایکاټ یې کړی و د ایمرجنسي د سرویسز نه سهاره پورې بیا ایم ایس صاحب واپس خوشحاله کړي دي او سرویسز روان شوي دي. چې کوم هغه ملزمان دي نو هغوی دا وایي چې یاره موږ ته دا نه وه پته چې دا ډاکټر دی که دا نرس دی که دا پیرامیډیکل سټاف دی ځکه چې د هغه داسې څه ډرس نه و ورال وغیره څه نه واچولي او بس موږ دننه تللو نو موږ له دیکه راکړله چې مه راځه دننه او دا خبره کیمرو هغوی وایي چې ریکارډ کړې ده نو موږ ورته ووایي چې ته څوک یې چې موږ منع کیږو په دې کې توتو میمې شروع شو بس په موږ هم ګزاره او زموږ هم پې ګزاره. البته چې کله سی سی ټي وي فوټیجز راوځي جدا خبره و په ډاګه شي خو مونږ چې کومه خبره کوو هغه د هسپتال د سهولیاتو چې پرون کله دماکه وشوه او د کیجوالټیز راغلل نو په سرجیکل ای واټ کې چې کوم مریضان ایډمیټ وو دا تاسو ته ویډیوګانې ښکارېږي دې ته دا خلک ببوځي وایي. دا د باجوړ د هسپتال حال دی. دا حال چېرته په ټي ایچ کیو چې په تحصیل کې ورکوټی غوندې د 2-3 بیډو والا ایمرجنسي هسپتال یا سرجیکل واډ وي په هغې کې هم دا حال نه وي. هلته هم سولر وي هم جنریټر وي او هم 24/7 بجلی وي خو که د بجلی ستونزه راځي نو په سټینډ بای کې جنریټر آن کوي که د هغې ستونزه راځي بیټرین او سولر لګېدلی خو د باجوړ د هسپتال دغه حال دی. نو په دې هسپتال کې داسې نور هم ډېرې مسلې دي خو میډیا هم په دې باندې خاموش ده خو موږ به د خپل وسه پورې کوشش کوو چې په دې باندې اواز اوچت کړو. ورځو په دې حوالې سره د ایم ایس صاحب اپسته او د هغه سره مزید خبرې کوو چې پرون چې کومه دا ستونزه راغلله نو ولې بجلی نه وه ولې سولر خراب و ولې جنریټر کار نه کوو او خلقو ببوځي او لمنې ځان ته والي. ګرانو کتونکو دا وخت زه د ایم ایس صاحب د دفتر مخې ته سره د ایم ایس صاحب او د ډي ایم ایس صاحب موجود یم. د دوی سره په دې حوالې سره به اوس خبرې اترې کوو. سرجي تاسو ته ما ویډیو وښوله چې پرون چې کله دا کیجوالټیز راغلل نو په واټ کې خلک لمنې وایي او ببوځي وایي مریضانو ته. واټ کې بجلی چې کومه وه نو هغه په هغه وخت باندې موجود نه وه. څه داسې ستونزه وه چې په دغه وخت په واټ کې بجلی نه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نو بیا خو زه ستا شکریا ادا کوم چې تاسو راغئ په دا هم موضوع باندې موږ سره خبره کوي. دا داسې چلو شو بعض اوقات د بده مرغه ځینې ایمرجنسي دا په دې ټایم باندې ټرانسفارمر بلاست والی د هغې نه مخکې هم تاسو هغه په سی سی ټي وي ویډیو کیمرو کې هم تاسو کتی شئ زمونږ بجلي ټیک وه خو ټرانسفارمر کې مسله راغله په د عین موقع باندې. بیا جنریټر چې کله سټارټ شي نو د جنریټر زمونږ د ټول هسپتال نه دی نو هغې کې موږ دا سیسټم کړی دی چې موږ الټرنیټ یو پکې د جنریټر نه وي دویم نه وي یو وي بل نه وي. اکثر په واډ کې زمونږ ایټ ټایم فل واډ نه ډکېږي. دا چې ته یې کدو که دا یو کس داسې راغو په دې موقع باندې چې هغې سره دا کیجوالټي راغله نو هغې وجې نه په هغه ټایم باندې د ځینو کسانو له په ځینو بیډ باندې د پکې په یو و په بل به نه و په یو و په بل به نه و. د هغې وجې نه دې کسانو ته دغه و چې یاره دا خو موږ له اوس بجلي نشته خو بیا هم هغه شیز اوس د دې نه پس موږ هر بیډ ته دا ورکړو چې کوم زموږ د سرجیکل بیډ وي یا چې هغې له دا کنیکشن موږ ورکوو. خو دلته کې زموږ مسله دلته دا ده چې جنریټر دونه هغه شانتې لوډ په یو د هسپتال خو غټ هسپتال پته ده نو دې وجې نه ټول هسپتال له هر بیډ له په جنریټر بجلي ورکول بکي دپاره هغه پوسیبل نه ده. هغه الکټریشن وایي چې بیا به جنریټر کار نه کوي ورته نه به لګېږي.
دا تاسو څنګه ذکر وکړو ترانسفارمر خراب شوی و دلته هسپتال کې تاسو سره د الکتریشن په دغه کې څو کسان پټ دوه هغوی دا ترانسفارمر ټیک کولی نه شو نه دغه داسې الکتریشن ټرانسفارمر نشي ټیک کولی نه وابډا والا مال بلکې لیټر پکې کړی دی او لیټر پروت دی د هغې لیټر موږ هغې شپ ریپلای نه ده راکړی دا په مغه موقع باندې خراب شولو دا نه چې پکې خو دا و چې دا په موږ پته وه چې دا پکې د هغې هغه اډه ورته وایي لینکونه چې پکې لګېږي هغه خراب و نو موږ ورته دا وویل چې دا تاسو موږ ولګوئ ځکه چې زه وابډې له 25 لک روپۍ او 22 لک روپۍ په هره میاشت کې بیل ورکوم نو پکار ده چې ماله بیا د وابډې د ذمهواري ده چې هغه به ماله بیا د هسپتال د الکتریشن حالانکې اوسه پورې چې په هسپتال کې زما د وابډې د بجلۍ کم کار راشي موږ په خپلو پیسې کوو مو خو داسې اورېدل چې هسپتال ته سولر پلانټ هم شوی دی هغه پلانټ خو هم پرون اړو پته نه لګېده نه سولر پلانټ خو داسې چې ټول وړنو ته نه دی شوی زمونږ سولر پلانټ په بعض ځایونو کې شته په بعضو کې نشته او بل هغه چې شوی دی په 2019 د هغه وخت شپږ کاله وشول هغې کې موږ پرون چې موږ میټینګ لاندې شوی نو په هغې کې موږ دا خبره کړې ده موږ خپل ډیمانډ هم لیږلي دي د هغې چې کوم انویټر دی کومې بجلي وي هغه لیتیم بیټري ده د هغې نو شپږ اووه کاله چې یو بیټري او انویټر کار وکړي نو هغه خامخا هغه کمزوري کېږي نو موږ هغې کې هم ډیمانډ کړی تاسو مهرباني وکړئ چې موږ د نور سولر سیسټم سره سره موږ له هغه اووه بیټرۍ او سره اووه چې کوم لیتیم انویټر دي دا لیتیم بیټري اووه انویټر دا راته بدل کړئ تاسو خپل هم قبایل یې د قبایلو د منټلیټي نه خبر یې چې دا خلک په ډېره وړه خبره خوشحالېږي هم او په ډېره وړه خبره ډېر غوسه کېږي هم ما د تاسو وایي چې که تاسو خدای ما که داسې بلاست وشي او زخمي یې څوک مو راوچت کړي هسپتال ته مو راورسوي دلته تاسو ته پټی وشي او بیا واټ ته لاړ شئ او هغلته ستا په زړه سخته وي ګرمي وي نو د دماکې د لاسه مړ نه شوي او تا ته دا پیلینګ کېږي چې ګنې د ګرمۍ د لاسه به مرم او خلک درته لمنې وایي ببوز یې ورته وایي دا د هسپتال له طرفه یو بلنډر تاسو منئ که تاسو سره داسې وشي نو ستاسو پیلینګ به څه وي داسې چې ډېر خیر دا خو داسې دا ګوره ایمرجنسي اوس ټرانسفارمر خراب شو نو دې ته زه بلنډر نه وایم ټرانسفارمر خرابېدل دا تا سره هم کېدی شي ما سره هم که هر چا سره کېدی شي زمونږ بل دلته کې مین لاین چې کوم دی هغه خراب شو 36 ګنټې زما د هسپتال بجلي نه وه ما په جنریټر ټول هسپتال چلولی دی نو هغه شیزونه زمونږ په ټول قتل پکار دی جنریټر پکې خو هم بند و که نه ما خو تاسو ته ویډیو خو یو پکې نه دی نه ګوره داسې نه ده که نه ټول نه بند که نه یو پکې لګېدل یو بند یو لګېدل یو بند داسې دی نه ټول نه بند داسې نه ده ټول نه بند دا ډي ایم ایس چې و زما خپله میټینګ په موقع باندې ډي ایم ایس وایي سولر خراب دی اوسه پورې سولر ټیک نه سولر خراب نه سولر کمزور شوی دی چې پوره نور پوره نه وي که نه مخکې به بیټرۍ چې کوم دی بیک اپ ورکول اوس بیټرۍ بیک اپ هغه شان دی نه که بیټرۍ کمزوره شوې په دې ته زمانه ماشاءالله ښه پوهېږي چې بیټرۍ کله بیک اپ نه ورکوي کمزورې شوي لیتیم بیټرۍ د هغې خپل 4-5 کاله ګارنټي وي چې 5 نه پرې واوړي بیا هغه زموږ په علاقه کې سمرباغ کې یو ټي ایچ کیو هسپتال دی سرجي ته پته ده د هغې ایم ایس په خپلو روپو د هسپتال په روپو ځان له 3 پلانټونه ولګول یو یې غټ جنریټر واخیستو دا هسپتال په لکونو یا زه ویلی شم چې سالانه په کروړونو روپۍ راټولوي په دې روپو باندې دې هسپتال نه غټ جنریټر اخیستی کېږي ځکه تاسو وویل چې ورکوټی دی ټوله دونه لوډ نه برداشت کوي نه سولر رینیو کېږي نه ورته بیټرۍ رینیو کېږي دا هسپتال دا روپۍ کم خوازي داسې چل دی زموږ خپله د هیلث مینجمنټ کمیټي ده زه خو چې خپله اوس دلته راغلی یم زما 2 میاشتې وشوې ټیک شوه که نه زما اوس ټرانسفر شوی مول د هغې هسپتال خپله منیجمنټ کمیټي ده په هغې کې باقاعده دا ټول هر څه مینیج کېږي د هغې دپاره ډیمانډ جوړېږي اسسمنټ کېږي دا هر یو شیز په هغه ډیمانډ بیسس باندې بیا هغه هر څه کېږي انشاءالله زموږ دا ټول څه په پلانینګ کې دي زموږ پایپ لاین کې دي دا شیزونه به له مونږ کوو خو چونکې مونږ له الریډي د ګورمنټ طرف نه دا ډیمانډ دی چې تاسو خپل شیزونه مونږ نه چې کوم ستاسو ضرورت یا مونږ ته ووایئ چې د له مونږ ارینجمنټ وکړو که د ګورمنټ پرې نه کېږي نو بیا په هیلث مینجمنټ کمیټۍ کې زما د هسپتال د کیجوالټۍ چې کوم ایکسپینډیچر کېږي تاسو چې کومه خبره وکړله چې یاره دلته ستاسو ریونیو راځي زما زیاتره ایکسپینډیچر زما په میډیسن په ایمرجنسي کې په هغې کې استعمالېږي په اوټي کې استعمالېږي حالانکې د صحت کارت د مریضانو کیجوالټي په صحت کارت کې نه راځي نو د دې وجې نه زموږ چې څونه انکم زیات راځي په دې کې خو بیا هم پیسه پاتې کېږي د هغې دپاره به مونږ پلان کوو د هغې مطابق به مونږ دا ټول شیونه ټیک کوو 2 میاشتې وشولې بینګ ګوډ افسر چې کله یو ښه افسر وي هغه لاړ شي فرام ډے پسټ هغه د خپلې عملې سره میټینګ وکړي او دا ورته وایي چې دې ځای کې کومې ستونزې دي هغه ماته تاسو پوینټ آوټ کوئ ځکه ایډمنسټریټر خو تاسو دا خبره خو به مخکې تاسو رسوئ تر دا مهال په 2 میاشتو کې تاسو د هسپتال له کمې ستونزې نه خبر شوي چې په دې هسپتال کې دا مسله روانه ده دې کې لومبې زه چې راغلم زموږ د هسپتال د ایکسرې پروسیسر یو هغې کې به زموږ د هسپتال یو پروسیسر ایکسرې باندې به ما وایي دا ایکسرې زموږ بهر ولې هسپتال نه ځي وایي دلته پروسیسر یو دی په هغې باندې ټایم لګي ما د دې حل سره وایي دې حل دا دی چې دلته کې مونږ هغه اټومیټک 4 پروسیسر ولګو نو هغې کې به 4 ایکسرې په ایټ ټایم کېږي نو د ایکسرې به بهر نه ځي دا به دلته کېږي ما هغه د سپاټ په 2 هفته کې هغه وکړو هغه ورته نوی راوړو زوړ هم دې لرې کړو الحمدلله زموږ هغه ټول ایکسرې اوس په هسپتال کې دننه کېږي په هغې کې 2 فایدې یو هسپتال نه ریونیو راځي بهر دغه ایکسرې ډیجیټل په 300 روپۍ ده زموږ سره په هسپتال کې په 150 روپۍ ده
یو داسې وکړو د هغې نه په علاوه زموږ په لیبارټرۍ کې شپږ اته داسې ټسټونه وو چې هغه بهر کېدل زموږ په لیبارټرۍ کې به نه کېدل ما ورته دا ولې نه کېږي وایي چې په دې کې زه زموږ له مخکې کومې هغې موږ له اجازت نه راکړو د پرایس مسله وه ما وی پرایس داسې چل دی چې د بهر نه زموږ ودایت ګورنمنټ پرایس موږ اخلو چې ګورنمنټ پرایس اخلو هغه ټیسټ چې کوم بهر په 1500 دی دلته په 2500 دی هغه ما سټارټ کړل الحمدلله د هغې عام شروع شول هغه هم صحیح روان دي دې سره سره انشاءالله دا چې کوم نور زموږ ایشوز دي دا به کو زما ورته اوس سنټرلایزیشن د فیال دی اب زه کوم په جولای کې به سټارټ کوم د جولای میاشت زموږ شروع شوله اوس پورې جون هغه جون د وجې نه او زموږ نور داسې هسپتال د خامخا زموږ د سټاف ایشو شته زموږ د ریزیډنسي ایشو شته زموږ ډېر ایشوز دي او په لیمیټډ ریسورس کې الحمدلله زموږ د هسپتال زه خپل ټیم لا زما د ډاکټر نه روانه د کنسلټنټ نه تر کلاس 4 پورې زه هغې له شاباس ورکوم داسې کیجوالټي چې دا کوم پرون شوې ده الله دې کله نه راولي او الله دې بچام نه راولي دې نه مخکې هم باجوړ ډېر بدقسمته دی په دې حوالې سره خو چې کومه کیجوالټي هم شوې ده د دې هسپتال ماشاءالله او د دې هسپتال ټیم هغه ډېر ښه هینډل کړی ده او هغې کې ماشاءالله ډېر ښه سروسز ورکړي دي انشاءالله زموږ به مزید هم داسې وو چې زموږ څومره امپرومنټ په دې هسپتال کې راوستی شو او به مونږ ټایم ټو ټایم راوړو دا خبره سره بالکل منو دا موږ سره ډي ام ایس صاحب ولاړ دی پرون زه د دې خبرې ګواه یم چې ډاکټر دا نه کتل چې زه ډاکټر یم که کلاس 4 یم خو خدمت ته ولاړو د دغې مونږ هم دا دور کوو چې کوم ځای کې څه ښه وي هغه به ستایو هم کمزوریانې وي هغه به په ګوته کوو دا د میډیا ذمهداري وي خو ستاسو په میډیکل عمله بېګا تشدد هم شوی دی تاسو ته خو به درد پې محسوسیږي که نه زه دا ډېر تاسو ډېر ښه کوېسچن وکړو زه دا تاسو په حوالې سره تاسو په دې کې زموږ مرسته کوئ دا زموږ ډېره غټه بدقسمتي ده زما د هیلث سټاف په اختر کې چوټي نه وي په مړي کې د هغه چوټي نه وي په خوشحالۍ کې د هغې چوټي نه وي ټول ډپارټمنټ خپلې چوټیانې مناوه خو زما د هیلث سټاف 24 اور سروسز ورکوي په هسپتال کې 4,000 کسان د میاشتې داخليږي مریض او واپس ترې نه کور ته ځي چې 300 کسان داسې هغه پکې ایکسپایر شي چې هغه ډېر زیات مرګونې راغلی شوي وي خو د هغې باوجود دا مرسته او دا شاباسي زما ډاکټرانو له زما ټیم له چا ور نه کړو تاسو ورکوئ تاسو ډېر شکرګزار یم تاسو دا کوېسچن وکړو په زه مشکور یم خو زه دا وایم چې زما د نوي نسل لا دا یو پیغام ورکول پکار دي چې بجای دا چې زما سټاف 24 اور تعالی اویلیبل دی او ستا خدمت کوي بغیر غرض لالچه تعالی سروسز درکوي نو پکار ده چې تا هغه اپریشیټ کړي په وړو وړو خبرو باندې زما سره زما د سټیم بېزتي او بیا دې پورې هغه ستغې سپورې ویل پسې پرېږده چې وهلو ته خبره راورسېږي نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې زما د ټیم به هغه مورال ډاون کوي که نه به ډاون کوي او د هغې وجې نه د دې خلکو بیا که سروسز له زړه ورځي که نه موږ د دې زما د ټوله سټاف دی دا د دې علاقې بچي دي څوک د کومې علاقې نه دی او که هغه پښتون خو دی که نه دې پښتون کې هم دغه جین دی چې کوم په بهر کسانو کې دی خو موږ هغه هر څه په ځان برداشت کوو غیرت پښتو په دې خلکو کې چې ته چاله کنځل کې هغه راته ګوري څه ته نه وایي تی وهې هغه راته ګوري نو لکه دا شیزونه مهرباني وکړئ تاسو موږ د میډیا ډېر ښه سترګې لاسونه یې نو چې تاسو کوشش وکړئ چې دا خلکو کې دا اویرنس راولئ چې کم از کم دا شیزونه زموږ د معاشرې نه ختم شي یو مشي به لګېدلی وي او هغه به چا کتلی وي نه حقیقت ته به څوک نه رسېدلی نن سبا هر سړي موبایل اخیستی او بس شیر راوله او ډاونلوډ هغه کوه اپلوډ کوه او چې اپلوډ شي په هغې کوم کمنټس راځي نو ته به توبې وباسې تاسو په خپله کتلي دي لکه دومره انبلیویبل کمنټس او په هغې باندې دونه ستورې سپکې او سپکې خبرې کول چې انسان سوچ نشي کولی یو ایجوکیټډ کس دپاره یو سوشل کس دپاره یو چې هغه ځان ته انسان وایي زه به داسې ووایم نو هغه له دا خبرې کول نه وي پکار بیګانې چې کومه جګړه شوې ده په میډیکل عمله تشدد شوی زخمي کړی شوي دي د دې شاته روټ چې کوم دی کازز هغه څه ولې دې خلکو په دې سړي تشدد وکړو د دې وجه زمونږ د پښتنو دا یو هم اهم مسله ده او الحمدلله تم زمونږ د پښتون معاشرې یو حصه چې کله داسې کیجوالټي وشي نو د هغې سره د کلي نه چې څومره کسان راغلي هر سړی دا و چې د مریض سره زه ولاړ یم او زما په مخ کې دلته هر څه کېږي چونکې دا پوسیبل نه ده چې ډاکټرز به د ټولو خلکو په مخامخ یا د هغې په مخ کې په دې کې ګوره پرایویسي وي هغه دغه چې کوم هغه پرایویسي هغه خرابېږي نو موږ دا ریکویسټ دې خلکو ته کولو تاسو سټاف ته ویلو چې تاسو کیجوالټي ماینورټي ته مره نه وځئ دا کسانو له موږ خپل هغه چې کوم بیک سلیپ ورته وایي چې کوم هډوکي ماش هغې دپاره پهله هغه سپورټینګ شی لګي پلستر کچه پلستر ته پښتو کې موږ وایو او ته مونږ کوو نو دی بهر په هغه ټایم باندې خدایي په خوله حساب شو چې کله زموږ سټاف د دې 100 کسانو لا ټول ارس وکړ ټریټمنټ وکړو دا بهر راوتل نو اچانک دې 100 باندې په دې 2 کسانو باندې د هغې له 7 کسانو حمله وکړله خبرې ته هم څوک نه پرېږدي او تاسو کتلي دي چې هغه غریبانان یې څنګه والي دي لکه داسې والي چې یو سړی د تړي بالکل دشمن نه وي د سړی چې پلان یې کوله وجلي نو لکه تا خو د ظلم انتها ده نو زه دا یو خپل ایډمنسټریشن هم دا ریکویسټ کوم او د خپله هاي اپنا چې څومره زموږ سکیورټي ادارې دي چې کم از
کم زمونږ د هسپتال کیجوالټي ټول هسپتال او خصوص کیجوالټي د سکیورټي موږ له اویلیبل دقې ته زه راتللم چې که دا سکیورټي وي دا مسله به شوې نه کله به موږ سره سکیورټي دلته دوه غریبانان کسان شته هغه غریبانان هم والي دي لکه که اوس فول سکیورټي وای که نه نو بیا به دا مسله نه جوړېده نو دا موږ ریکویسټ هغې له کوو چې انشاءالله تاسو مهرباني وکړئ چې تاسو له زموږ د هسپتال نه داسې سکیورټي راکړئ چې هغه سکیورټي کم از کم چې هغه دلته څوک راځي چې هغه یې کنټرول کولی شي نو دا به زما انشاءالله مطالبه هم ده او زه به په ریټرن کې هم خپلو مشرانو ته کوم هسپتال ته سکیورټي ورکړي اوس په هغې کې په دریو کسانو باندې اریسټ شوي دغه نور کسان چې کم دي او زمونږ سټاف ما بېګا په دې باندې هغې کیژوالټۍ نه تاسو ته پته ده چې بیا سټرایک کړی و چې موږ یو سروسز هم نه ورکوو او په حق یې کړی و ځکه چې یو سړي خپل عزت نفس ته نقصان نه چې وهلو ټکولو ته خبره راشي نو اخر دغې سره بل حل خو نه دی موږ خو ټوپک تماچه په چا پسې نه شو راخیستی نو زموږ سره خپل اتارټي موږ به خفګان کوو خفګان هغه ته خبره داره چې زه به هر څه پرېږدم نو بیا هغې ته ما دا ریکویسټ وکړو چې دا کومو کسانو ورانیو زیاتې کړې انشاءالله زه به د سړومبې په سړک کې نه ما که دې خلاف اکشن چا ونه اخیستو نور چې کوم نور مریضان راځي نو د هغې سزا دې نه ده پکار د مونږ ایز ا ډاکټر ایز ا مسیحه پکار ده چې مونږ به د دې خدمت کوو هر ایمرجنسي مریض چې راځي مونږ به هغې له خپل کور ورکوو هغې له به مونږ خپل ټریټمنټ کوو او د دې خلاف خلکو به مونږ انشاءالله خپل جدوجهد کوو د هغې خلاف اکشن اخیستل کېږي اخرې بس کوېسچن کوم ډېر بې ځایه مې رامنې کړي او ګربیب د دې هسپتال چې څومره ستونزې دي تاسو یې ځان ریسپانسبل ګڼئ زه خو د دې خبرې ضروري خبره ده مشر په هر ځای کې که هغه د کور مشر دی او که هغه د ډپارټمنټ مشر دی او که هغه د هر څه مشر دی که هغه هغه شي کړی دی او که نه دی کړی که د هغه په وس کې دی او که نه دی خو چې هغه ټیک وي هغه له اپریشیټ ملي او که غلط وي هغه یې ذمواري نو دا شیزونه خو تړه ده خو عام خبره ده خو هر چاته پته ده تھینک یو سو مچ مهرباني دا ایم ایس صاحب چې زموږ سره خبرې اترې وکړلې د باجوړ په هسپتال کې کافي حده پورې سهولیاتو کمی موجود دی که دوی په دا وخت نه مني خیر دی نه دی مني خو دا یو حقیقت دی د دې اولنی ذمه دار ایم ایس صاحب په خپل ویل چې مشر دی نو دا دی دویم ذمه دار ډیډک چیرمین ایم پی ای حمیدالرحمن صاحب دی دریم ذمه دار ایم پی ای اجمل خان دی څلورم ذمه دار سابقه وزیر ایم پی ای محترم انورزیب خان دی پنځم ذمه دار ایم پی ای نثار باز دی او دا شپږم ذمه دار ایم این ای مبارک زیب خان دی زه د دغه عوامو نه تپوس کوم چې دا چا دغه خلکو له ووټ ورکړی دی تاسو خو ډېر ډاډه راځئ او دی د ګریوان رانیسئ خو آیا تاسو دغه باقي 15 خلک د ګریوان نه راونیول چې بهی دا زما په هسپتال کې زما مریض پروت دی او هغه ته دا ستونزې دي دا مسلې دي ته دې دپاره څه سپیشل فنډ راوړه د حکومت نه نو دغه ستاسو کار دی دا خلک رامنې کول ستاسو کار دی که تاسو اواز اوچت کو نو دا خلک به هغلته ځي او ستاسو دپاره به جګړه کوي او دا هسپتال به د خلکو دپاره مثالي هسپتال جوړوي او که دغه رنګ تاسو خاموش وئ او صرف په دې خلکو متشدد کوو نو د دې مسلې به حل نه راوځي دا کیمرمین صلاح الدین ایوبي سره وحید خان تاجک باجوړ ډسټرکټ هسپتال